چکور تلاړم دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول صحابو ته اعلان وکړ چې کعب ابن مالک سره به هیڅ کم خبرې نه کړي، نه به سلام جواب ورکوي، نه به سلام پې اچوي، هیڅ به هم نه ورته وایي. کعب ابن مالک فرمایي چې کله زه بهر راووتم کور نه په سبا باندې خلکو نه ما پوښتنه وکړه چې صرف زه ځان له داسې یم که ما سره بل څوک هم شته؟ وی صحابي راته ووي چې 2 کسان سره نور هم شته، هغه خو د بدر صحابو 2 کسه، یو هلال ابن امیہ دا بدری صحابی وو او یو مرارہ ابن ربی. وی چې کعب ابن مالک فرمای چې راته وی چې دغه 2 صحابه کرام هم پاتې شوي، هغه هم ستا غوندې دي، هغو په بابت کې رسول الله فرمایلی په دې باندې به څوک سلام نه اچوي، که دوی سلام واچي جواب به نور کوي، قطع کلامی او قطع تعلقي ورسره وکړئ. وی چې ما په زړه کې وی چې هغه خو بدری صحابي دي دواړه او زه خو د هغوی نه مرتبه کې کم یم، زه خدای پاک جل جلاله د خیر وکړه. دې مبارک فرمایي چې هغه دواړه خو په کور کې ناستو، هغه لږ کمزوري و بدن نه مشرانو، سبا بیګا به یې ژړل، سبا بیګا به یې ژړل ادواړه. خدای مبارک فرمایي زه لږ ځوان وم، لږ تکړه وم، حوصله راکې وه، زه به بهر هم راووتم، بازار لبم لاړم، جمعات لبم لاړم، په جمعات کې به رسول الله مبارک او صحابو سره په مونځ باندې هم ودرېدم. مبارک فرمایي چې کله ما بازار کې سلام واچو په خلکو باندې، خلکو براله سلام جواب نه راکاو. جمعات لبرالم صحابه کرام بناستو، صحابه کرام ما به سلام واچاو، خلکو براله سلام جواب نه راکاو، ځکه صحابو تم پته ده چې کوم سلام رسول الله منکه هغه سلام نه دی، هغه رحمت نه دی، هغه زحمت دی. سلام ثواب حل دی چې اجازت یې مصطفی علیہ السلام وکا. دے مبارک فرمائی چې حضور علیہ السلام مبارک بناستو په مسجد نبوی کې، وی چې ما بکله حضور علیہ السلام ته اور وکاته، وی چې نبی راکاته. دا صحابی خلکو ته چې تاسو ته د خبرې تکلیف څه پته ده چې رسول الله مبارک ته وګوري او تا ته ونه ګوري، ما ته به نه راکاته. خو وی چې کله به زه چې په مونځ باندې ودرېدم او د سترګو کنجو کې به ما رسول الله مبارک ته وکاته، وی چې بیا به راکاته، چې ما به ورته کاته رسول الله به نه راکاته. او چې مونځ باندې به ودرېدم خادم خو یو کنه، صحابي خو رسول الله ته پته و چې دا صحابي دی ما سره محبت کا، بس سستی نه پاتې شوی دی. وی چې مونځ کې به چې مشغول شم رسول الله به راته کاته، چې ما به ورته وکاته رسول الله مبارک به مخ مبارک لاندې ښکته، ډېر زور به راله راکاوه دغو خبرې. مبارک فرمایي چې زه لاړم صحابو کې زما یو خوږ ملګری یو ابو قتاده، زما د تره زوی مو باغ یو، چې ما په زړه کې وي چې ابو قتاده له لاړ شه، هغه بر سره یو څو خبرې وکړه، سلام جواب بدله درکړه. کعب ابن مالک فرمایي وی چې لاړم او په دیوال باندې ور واوښتم، چې ما وی چې که ګیټ ورته وډبوم کیدی شي دروازه راته کولاو نه کا، او زه ورته وایم چې زه کعب ابن مالک یم نو کیدی شي ما ته وی په دیوال باندې ور واوښتم. او چې کله ور واوښتم ګورئ ابو قتاده سے باغ کې وی چې ما سلام پې واچاو، بالکل یې راته هم نه کاته. ما دویم سلام پې واچاو، بالکل جواب یې رانه که. وی چې ما دغه کپړو نه ونیوه داسې، وی چې زه نور تنګ شوم، ځمکه را باندې تنګه شوه، تکلیف کې شوم. ما ابو قتاده ته ووی چې الله په ذات باندې قسم تا ته پته نه ده چې زه رسول الله په سچه باندې محبت کوونکی یم؟ تا ته پته نشته؟ ډېرې خبرې مې ورته وکړې، اخر کې صرف دومره ووی الله ورسوله اعلم، الله او د هغې رسول ښه پوهېږي، زه هېڅ هم نه ارته یم. دې مبارک فرمایي بیرته باغ نه راواوښتم، بس په هغه ورځ باندې مې وجړل. انسان سم سیندونه بعضې وخت کې سترګو نه روا دوا که سم مې وژړل. او دا څو ورځې وشوې؟ 40 ورځې وې چې ما پوره شوې، 40 ورځې. تاسو نه دلته زه یو تپوس کوم، مونږ او تاسو نه چې څوک مرور شي یا را سره خبرې پرېږدي، پلار او مور ولې نه چې ټولو نه نږدې رشته ده، او بیا 40 ورځې ما ورته توجه هم رانه کوه، بیا ما ورته وایي چې ښځې نه جدا شه، ښځې نه جدا شه. مونږ به څه وایو؟ ورک شه، ته را سره هسې هم نه ګړېږي چې یا مه ښځې نه هم جدا کوې، خبرې منو نه منو. دې مبارک فرمایي چې په امتحان کې امتحان داو چې کله 40 ورځې پوره شوې که نه،
خزیمه ابن ثابت راغی نبی علیہ السلام مبارک راولېږه وی چې ما په زړه کې وی چې څه خبره وي رسول الله مبارک به ما وغاړي سلوي خورز تیرې وي 40 دن تیرو خزیمه ابن ثابت راته وی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي خزینم جدا شه خزی سره بم نن پس خبرې نکړي او خزی دی وای چې نه به سلام پاچي نه به خدمت کوي بچو تی مو وای بچو نم جدا شو د مبارک سور ته فرمایي دا حدیث الفاظ واوري سلوي خرز پس کعب ابن مالک خزیمه ابن ثابت ته فرمایي لاش رسول الله ته وای چې دا خو جدائی را کما ته حکم وکړي چې خزی له طلاق ورکړه یا رسول الله خپل خزی له طلاق ورکړم ته فرمایي طلاق به ورکړم خپل خزی له زنده باد زنده باد دی وجنا دا خو اسی جدائی دا ما ته او فرمایل سلوی خرز پس چې تر جدا شه رسول الله مبارک ته وای خزل طلاق ورکم خزه پریدم کتا سو خوخی زبا خزه پریدم خدای مبارک ناسته خدای مبارک فرمایي چې کلا خزم را نه جدا شو بچی مرا نه جدا شو او دینه پس بهر بازار ته وروتم خوراک مزان لا خشته زکه چې ما خو خزه او بچی بس پاتې شو بهر چې بازار ته وروتم وی چې بل ستم سره مخ شوم بل امتحان سره مخ شوم وی چې او کس راغلو د شام نه او شاه غسان دا د شام بادشاه او بادشاه وی چې هغه له یو خط ورکړو هغه هم خبر شوو خط یو ل ورکړو دا ډیره سخته خبره ده خط یې مالا وی چې خلکو نه پوښتنه کړه چې کعب ابن مالک څوک دی د کور چرته دی وی چې خلکو ورته زو خودم داسې اشاره ورته وکړه چې دا دی دا چې روان دی وی دا کس مال راغی خط یې را لراکه او شام شاه غسان د طرف نه دا خطو وی چې کلی خط راکوي چې باغی کې دالی ګلیو وی چې ستم خداو چې خلکو کافرانو را باندې د بے وفای شک پیدا شو چې ګوند زب بے وفای ما خط کې سلی ګلیو کعب ابن مالکا تا سره رسول الله مبارک ډیر زیاتای وکړو ډیر سپکی ارته وکاته راشه پرې د نبی علیہ السلام مبارک مال راشه زال عزت درکړم زال زید درکړم زال پیسې درکړم مال راشه د مبارک فرمایي ډیر موجړل چې ها اوس پر دو خلکو تم ز بے وفا ښکار شو پر دو خلکو مانتم پیدا شو چې زب رسول الله مبارک پرېدم د مبارک فرمایي په اومغه ځای کې اغا کاغذ ما راوخشته ټوکړي ټوکړي مکاو اور د تنور ته مگزار کا او هغه کسته مداسي وي چې دا داسې محب او خادم د مصطفی علیہ السلام مبارک دی چې د دنیا یو قوت یې پیغمبر علیہ السلام مبارک نه نشي جدا کولای د مبارک فرمایي چې بیا ځکه کور ته رالم 50 ورځې وشوي 50 دن سبعی منځ لاړم چې کله ما سبعی منځ وکړ او دا غینه پس رالم د خپل کور په کوټه باندې په چت باندې بره ناسته ما د مبارک فرمایي بس ما هغه د ځواني قوت او طاقت ختم شو بس ما وی چې خدای پاک نور زما طاقت نشته او د مبارک فرمایي چې په جړه باندې کله چې سبعی منځ وشو د سلع یو پهاړ دی یو غر دی هغه نه یو आवाज واوریده आवाज مسنګ واوریده اے کعب ابن مالک رب لا یزال دستا په بابت کې آیاتونه نازل کړي مبارک فرمایي چې کومه خوشحالي ماته په دې ورځ باندې ملاو شو کنه چې زما بابت کې آیاتونه دي چې ما وی چې ان شاء الله خیر وي چې دا आवाज ما شکل واوریده لاندې را کوز شوم په اسمان دی یو کس پتی زته زبان در روان دی مبارک بادی را سره وکړه راته وی فرمایل حضور مبارک په مسجد نبوي شریف کې ناشته ستاسو درې واړو صحابو په بابت کې صحابو ته فرمایل چې رب لا یزال درې واړو ته بخنه او معافي وکړه راشه زر راشه نبی علیہ السلام مبارک لراشه چې دعا درته وکړه توبه معاف شو 50 ورځې بعد د مبارک لکل یار د نبی علیہ السلام په محبت کې مبارک فرمایي چې ما دې کسته وی چې صبر وکا وی چې کور ته لاړم دا بدن جامې مويستي ځان نه ملنګ تاو کو او په انعام کې ما د خپل د بدن جامې غلا ورکړې دا ستاسو او دا غې نه پس بزال یو جوړه وغوخته هغه مواچولا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په مسجد نبوي شریف کې تشریف فرما دی وی چې ما وی چې نن به مال رسول الله جواب راکړي وی څنګه شرالما یو صحابي دی وی چې خدای پاک دا ور سره ډیر خو کا وی چې دغه او د احسان معنی رګي طلحه ابن عبید الله وی چې څنګه چې مسجد ته نه وتم اول ډیر اوچت شورا غاړي استما او راتوي فرمایل مبارک شه رب لا یزال د استاد توبه په بابت کې آیاتونه نازل کړي دي
خو وی چې مهاجرین چې کوم صحابه دا غینه مډې رګیله وشوه او ګیلا د خپل ځای باندې واو او غیم په خپل ځای باندې صحیح چې څو پورې رسول الله مبارک راغړی استلای نه دوی خود شي نشي کولای دوی خو رسول الله مبارک تکاته چې کله رالم او چې سلام مواچو چې سلام مواچو 50 ورځې پس رسول الله جواب په وګو باندې واورید او چې ماته فرمایل مرحبا خوش آمدید دی راشه بچي خو وی چې په مهاجرینو کې ماته هیڅ څوک روچت نشو ډیره ګیله مترزله کې وشوه او خو رسول الله مبارک تکاته چې رسول الله مبارک یې قبلې نه قبلې هغه ته کاته خدای مبارک فرمایي چې بیا چې کله حضور مبارک سره کې ناستم ما ورته فرمایل یا رسول الله غزوه تبوک نه خپل مال دولت دی مشغوله کړهوم یا رسول الله مبارک ته گواو سچ زما څومره مال دی دا ټول ما الله د پاره وقف کوته فرض مال دی ورکشي پیسې دی ورکشي سہولتونه د ورکشي هغه چې ستا رسول الله مبارک د در نه منکا حضور مبارک راته وی چې نه ټول بنه صدقه کی یا رسول الله مبارک خنیم را نه قبول کا ورته چې نه نیمم نه ورته فرمای یا رسول الله 1/3 را نه قبول کا ورته فرمای او 1/3 درېمه حصہ د الله جل جلاله په دربار کې صدقه کړه د مبارک فرمای رسول الله په وړاندې ما 1/3 د کل مال ټول حصہ د الله د رضا لپاره صدقه او خیرات کړه